بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمنو کتونکو سنگرخان ما که یو طرف ته په بونیر کې قیامت دی، نیم لاشونه شته نیم نشته. ورځې وشوې په هسپتالونو کې لاشونه پراته دي، ورسای نه میلاویږي. نو ما دغه ام اس نه تپوس کوم دا ولې نه هغه وویل چې یاره د دوی څوک پاتې وی نو دی پسې به راغلی وی. دغه شانته کې د قیامت فضا ده، خو انسان ته یو روحاني سکون اله میلاو شي چې بیا خلکه د دغه غمزفلو وروڼو لپاره لګیا وي، په ځان باندې ورځ شپه یو کړي وي، د هغوی لپاره چندې کوي، لس روپۍ د خلکو نه غواړي او بیا یې تر دغه ځپلو شوو وروڼو خویندو پورې رسوي. صدام صاحبو تاسو د دریو کسانو ذکر وکړو چې هغه ژوندي پاتې شوي دي. هغه درې کسان دوه پکې ما لیدلي دي، یو ته د بېهوشۍ انجکشن یې په هسپتال کې کوي او بل ذهني ابنارمل شوی دی. دا وخت موجود یم په شب قدر کې، ما سره د الخدمت فاونډیشن ملګري ولاړ دي د شب قدر. چېرته کې چې افت راغلی وي، په خلکو باندې سختی راغلی وي، نو الخدمت فاونډیشن د همیشه لپاره د خلکو خدمت کړی وي، هغوی ته ولاړ وي. دغه شانته کې په دې ګړی کې هم له چا نه وروستو پاتې شوي نه دي. ما سره د الخدمت فاونډیشن د چارسدې صدر صدام عمرزی صاحب ولاړ دی، د دوی سره خبرې کوو. السلام علیکم صدام صاحب. وعلیکم السلام. سلام صاحب، ما خو ستاسو چې کوم څیزونه وکتل، سلینډرې دي درسره، کولرې دي، د هغې نه علاوه نور څیزونه دي. خوشحاله شوم یقینا چې هغه خلکو ته هم د دې څیزونو ضرورت دی. دا آیډیا هم څنګه ذهن ته راله؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ډیره مننه ستاسو چې د میک په ذریعه باندې مونږ خپل مسلمانانو وروڼو چې کوم د الخدمت فاونډیشن سره مرسته کوي، په هغوی باندې اعتماد کوي، نو د هغوی په ذریعه باندې ستاسو په ذریعه باندې به مونږ هغوی ته شکریه هم ادا کوو، د الله نه دعا کوو چې دا هغوی د اخلاص الله قبول کړي. الحمدلله الخدمت فاونډیشن په هره مرحله کې که چېرته سیلاب راغلی، زلزله راغلی یا کرونا راغلی، نو د الخدمت فاونډیشن ټیم د ټولو نه مخکې تاسو ته څنګه پته ده د دې وخت کې په خیبر پښتونخوا کې په شمالي اضلاعو کې چې کوم فلډ راغلی دی، کوم سیلاب راغلی، او زه خپله فزیکلي هلته تللی یم، نو تاسو به حیران شئ چې یاره دلته هم لا ژوند و، دلته هم خلک وو، دلته کورونه وو، نو بالکل د سړي ذهن دغه شي. هلته چې مونږ لاړو نو بالکل یو کلی خو داسې دی چې هغې ټول وړی دی، هغې کې څوک هم صرف واحد یو دوه کسان درې هغه پاتې شوي چې اسلام آباد ته تللي دي او د ایرپورټ نه یې څوک پک کوله، هغه خلک صرف پاتې شوي دي. نو د هغوی هغه کیفیت ته چې ته وګورې چې د هغوی ټول خاندان څه پکې پیدا شوي دي او څه د ملبو نه ښکته دي، نو الله دې هغوی ته اسان هم کړي، د الله نه به دعا هم کوو. خو مونږ فخر سره دا وایو چې الخدمت فاونډیشن چې هلته په لومبۍ ورځ نه کوم کار شروع کړی دی، کوم ډیزاسټر ټیم هغوی تللی دی، د چارسدې نه د الحمدلله په سبا باندې زموږ میډیکل یو کیب تللی و، هغې کې 10 ډاکټران، ټیکنیشن او زموږ د ډیزاسټر ټیم هلته تللی و، او بیا د هغې په سبا باندې مونږ د الخدمت فاونډیشن چارسدې ټیم هلته لاړو، فوډ پیکج یو ټرک فوډ پیکج یوړو، هلته یې اوبه ورسولې، هلته خوراک سامان ورسو، هلته یې کوک فوډ ورسولو. نن چې زه په شب قدر کې ولاړ یم، زه دا جذبه چې وګورم چې دوی د کچن چې کوم سامان دی، کو هغه لوښي دي، کو هغه پلیټونه دي، کو هغه د واشروم سامان دی، او کو هغه په ګیس دی سلینډر یې ولې اخیستی، هغې ولې بیا ډک کړی یم دی د ګیس نه. نو دې جذبې ته چې زه وګورم دلته دا کپړې پرتې دي، نوې نوې کپړې خلکو روړي دي او دوی ته یې ورکړي دي، په الخدمت فاونډیشن باندې اعتبار کړی دی. نو زه د هغوی هم ډېر زیات مشکور یم، او د چارسدې او د شب قدر کوم الخدمت والنټیر دي دوی ته زه خصوصي سلام کوم چې دوی د خپل مسلمانانو د هغې بنیر او د هغې سوات او د هغې خلکو د هغې مسلمانانو د خویندو وروڼو هغه دوک درد یې په زړه کې دی، او د هغوی دپاره په دې ګرمۍ کې دوی مسلسل دا څو ورځې محنت وکړو، او دا یو ګاډی یو ټرک سامان یې دوی ته برابر کړو، او د کوم چې د ژوند ضرورت دي کچن سامان دی هغې ټول دوی ته دغه کړی دی. او دا آیډیا څنګه چې تاسو وایي چې دا تاسو ته څنګه راغله، نو موږ فزیکلي تلي وو، هلته موږ وکتل، هغوی ډیمانډ دا و چې یاره موږ ته خو سامان خلک ډېر راوړي، خو موږ سره
د پخلي دپاره څه نشته، د پلیټ دپاره څه نشته چې څه پکې واچو، او د اوبو دپاره ګیلاس نشته. نو موږ به نو زمونږ ټول الخدمت فاونډیشن د کې پي او د زمونږ د مرکز نه دا میسج موږ ته راغی چې تاسو د کچن سامان باندې کار وکړئ او دا کچن سامان موږ ته راورسوئ او د فلډ افیکټډ عضلو ته دا تاسو مهیا کړئ. نو الحمدلله نن د 400 او د شب قدر نه د کچن سامان ورسره کپړې پیزار او د دې خلکو الحمدلله کومه جذبه چې ده نو دې ته زه سلام کوم. صدام صاحب تاسو د دریو کسانو ذکر وکړو چې هغه ژوندي پاتې شوي دي. هغه درې کسان دوه پکې ما لیدلي دي، یو ته د بېهوشۍ انجکشن یې په هسپتال کې کوي او بل ذهني ابنارمل شوی دی. سوال طرف ته راځم، دا راته ووایئ چې یو خو په پیر بابا ته تاسو چې لاړ شئ نو د پیر بابا په دغه بټۍ دغه ځای پورې رش دی، خلکه دومره متاثره نه دي. اصل خلکه په قادرنګر کې او په پیشونډۍ یو کلی دی په هغې کې متاثره شوي دي. بدقسمتۍ نه څومره خلک دي ځینې هغه د پیر بابا په دغه رش کې څیزونه تقسیم کوي او اصلي ځای ته یې نه رسوي، کوم چې اصل متاثرین دي. تاسو په خپله باندې څه آیډیا ده، څه پلانینګ هم دی همدغه د پیر بابا دغه خلکو کې به یې تقسیموئ که نه اصل کم خلک چې متاثره شوي دي هغوی ته پورې به رسوئ؟ ډېره مننه. بالکل ستاسو خبره ټیک ته پیر بابا پورې ډېر زیات لکه دا نور ارګنایزیشن چې دي هغه د پیر بابا پورې ځي او هلته هغه ډسټریبیوشن کوي چې کم فلډ هلته زیات تر کورونه بچ هم دي هغه خلک هم د هغې نه هغه سامان اخلي. خو الحمدلله د الخدمت فاونډیشن یو منظم ټیم دی هلته او هلته د الخدمت فاونډیشن چې کوم ولنټیر دي هغه داسې ځایونو ته تللي چې هلته سرکار هم نه دی رسېدلی او هلته زمونږ چې کوم ډسټرکټ انچارج دی د هغې کیمپ هغوی مونږ ته وایي چې مونږ سروې کړې ده او د هغې په بنیاد باندې مونږ پیاده لکه هغوی ته روډ نشته دی، لار نشته دی، په اوږو باندې د الخدمت ولنټیر هغه سامان د کچن سامان اوړه کوک فوډ هغې خلکو ته رسوي. نو د میډیا یو ملګری هلته تللی و نو هغوی ته د الخدمت ولنټیر یې لیدلي و چې دا لیوني لکه نور څوک نشته او دا الخدمت لیوني دلته ګرځي په دې غرونو کې او د خپل سیلاب ځپلو سره هغه څنګ په څنګ ولاړ دي. نو ستاسو خبره بالکل ټیک ده چې د پیر بابا پورې مونږ محدود نه یو، مونږ چې کوم قدرنګر دی یا پیشونګډی یا بل څه داسې یو کلی دی هغې ته زمونږ د الخدمت ټیم هغه رسۍ کړې ده او الحمدلله ټیک ټاک طریقې سره هغوی خپل سیلاب ځپلو ورونو له خپل سامانونه هلته رسوي. ټیک ده سلام صاحب، خوشحاله اوسئ. شفیع الله صاحب را سره ولاړ دی، د دوی نه څه خبرې کوو، معلومات ترلاسه کوو. شفیع الله صاحب اول خو زموږ د کتونکو سره ځان معرفي کوي. بسم الله الرحمن الرحیم. حافظ شفیع الله زما نوم دی او د ضلع چارسدې د جماعت اسلامي ډیپټي جنرال سیکرټري یم او د الخدمت ولنټیر یم. دا راته ووایئ چې باقي تصویر به تاسو کتلی وي که فزیکلي نه یې تلي، بالکل د قیامت یو فضا ده په ټول بونیر کې، خو بیا خاص طور د پیر بابا دغه علاقې چې دي نوم او نشان یې د دو یونین کونسلو د 2 کلو نس نابود کړی دی. تیاری یې وکړو، دلته کې چندې وکړې، څیزونه هم راټول کړل، د رسولو هم څه پلانینګ دی؟ هلته چې کوم صورتحال یقینا دا چې څوک تلي دی هغې لیدلی دی نو هغه ډېر زیات دردمند دی او موږ چې په دې میډیا باندې ګورو نو موږ د هغې نه زیات دردمند یو ځکه چې موږ په نالیدلو باندې موږ ته ډېر زیات دوک دی. الحمدلله د جماعت اسلامي د الخدمت فاونډیشن چې کوم تنظیم دی نو د دې کار ډېر یو منظم طریقې سره زما هم مختم بعضې میډیا سره خبرې شوي دي او موږ دا وایو چې دا کم جذبات دي د خلکو نو دا مجروحه کول نه دي پکار. هلته د ریاست په ذریعه یا د داسې تنظیمونو په ذریعه چې هغې سره نظام موجود دی چې دا ټول خدمتونه او دا جذبات ضایع نه شي. که دا په یو سټریم لاین باندې شي نو انشاءالله د دغه خلکو بحالي په میاشت دوه کې ډېره زیاته ممکنه ده او که چېرې دا کم څیزونه ځي او افراتفري ویل ته او تماشایي ځي او نن سبا د ټیک ټاک دور دی نو بجای د دې چېرې موږ هغې له دوک ورنه کړو هغې سره پوره مرسته وکړو. زما خو درخواست دا دی چې هلته کم فلاحي تنظیمونه په کومه جذبه لګیا دي د هغې په سرپرستۍ کې کار پکار دی او د هغې نه رهنمایي اخیستل پکار دی او هغه کار بیا کول پکار دی. اصل ځای ته اصل متاثرینو ته ځان رسول پکار دی. ښکلې خبره مو کړه شفیع الله صاحبو، د ټیک ټاک ذکر مو کړ، تاسو چې یقیناً که نه یې تلي نو چې کله لاړ شي د پیر بابا نه اخوا لار نشته ګاډي ته. د هغې وجه دا چې دومره خلک راغلی دی چې روډونه بالکل یې بلاک کړي دي، ګاډي ته امبولینس ته ایون لار نه میلاویږي، ور سړي موبایل رایستی دی او تماشې کوي. زمونږ د دې شب قدر الخدمت فاونډیشن مشر دی ضلع چارسدې سجاد ملک صاحب، هغه سره زما مسلسل رابطه ده. هغه بیګا پوره 10 غنټې په یو لار کې ولاړ دی او د هغې ګاډي نه دی، دې تماشګیرو د وجې هغه امبولینس دی سایرن پې لګېدلی دی، د هغې باوجود هم هغه ځای ته بر وخت نه رسي.
نو لکه دا المیه جوړه کړې مونږ دا زمونږ د خلکو د وجه دا ستاسو په ذریعه باندې د دې میک په ذریعه زه د عوامو ته او د جذباتي خلکو ته دا خبره کوم چې الله تعالی دې ستاسو دا جذبه قبول او منظوره کړي خو هغه خلکو له موقع ورکړي چې دغه خلکو ته ورسوي د هغې هغه دک کې ځان شامل کړي او ورځې تېرېږي ورته واره مشکل زیاتېږي نو لحاظه چې دغه بیمارو کم سیلاب چې هلته راغلی اوس دې وخت کې د سترګو او د خارخ او د ګېډو بیماری دا ټول به اوس راځي خو که مونږ هلته په ښه طریقه دا کار وکړو نو مونږ به په خپله هم د بیمارو آفتونو نه بچو او خلک به هم بچي شکر الله صاحب خوشحاله اوسئ